دوزخ بم ختمي کې او اهل دوزخ باندې بم ختمي او اعمال او اقوال چې کوم دي دا اعراض جمع د عرض اول اعراض لا يبقى زمانه اعراض چې دي د دې بقا نشته ځکه عمل خو پتا بنا لري چې تم نه نو رسول نو دا خو پتا عرض دی او دا قول خطکه او دا عامل خطکه نو دا اعراض دي اقوال دي او افعال دي اعمال دا په هغه وخت موجود دي چې په کوم وخت تر اول کې چې تا ختم کو بس د رسول اعمال چې دا بل کراته بیا وجود ته راځي دا بیا عقاید دا عقاید فکر د امام مخالف رحمۃ اللہ علیہ باب دی په دې باندې بحث کوي په دې رد کوي چې اے مسلمانانو ویښ شئ په دغه خبرو باندې دوکه نشئ چې دغه خبره د چا په شکل کې تاسو رااله او دا عقاید کاوی دا مردود اخوا کاغذ تل سیب شي کاغذ یو مولوی شي کاغذ یو مسلمان په نوم باندې کاغذ مولوی شي په نوم باندې کله طالب العلم په نوم باندې وي هغه کافر په نوم باندې او مسلمان په نوم باندې خو دې فریق او عقاید نه ده وې دعاګانې نشته دا هغه عقیده ځکه دعا د الله د اراده خلاف دا ټول اوضاع د هغه په وقول باندې نه چې ته دوا کې چې دا فقط پلانې ونه او الله فقط صدیق دې چې ما يبدل القول لدي او ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن خدای پاک اراده د الله پاک او قدیمی صفات دې الله دې صفات الله صفات پر حق دي حقيقي دي یو د الله په صفات دې اراده نو د الله په اراده کې خو ته جهنمی نه چې ته جهنمی او زه درته وایم چې خدای دې وبخښه او تا د الله خلاف موږ د الله خلاف نه کوو موحدین د دعاګانو او د دعاګانو اثر او د دعاګانو سکیږي او په خیراتونو صدقات باندې مسلي دا تر هغه پورې وو چې کوم کتابو کې ختم خپل دې اثر په مرتب چا جهنم ته دي صلی الله علیه وسلم شي وو کتاب څخه کا جهنم ته جنت ته دي متقبل تعاون نو اهل سنت والجماعه په خپل کتابونو کې زه په دې ورځو کړی دي خصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په باندې رد کړو دا او ائمه وی لکه تفسیرات احمدی کې وللدعوات تاثير ولي وقد ينتهيهم اصحاب البدع والضلال دا گمراه فرقه وفي الدعاء الى احياء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزله دا د معتزله خلاف چې دعا کې باندې اثر فصدقاتو ختمونو کې دعاګانو کې د موږ لپاره د جمعو لپاره باقاعده یو دا مؤثري دي دا اثر ورکوي په خلاف دغه گمراهو طریقو چې امام بخاری رحمۃ اللہ په دې باندې احوا نفاقي باندې رد وغواړي اختصار سره خبره کوم چې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیه یو لوی شخصیت دی چې له معصوم نور ولې ائمه دي خدای دا کتاب بین الاقوامی دنیا کې هر ځای چې خلک صحاح ختم کیږي ختم دی بخاری او دې له یو داګانه حیثیت نو تاسو مشایخ وایي د دې یو دوه خبرې زیږي دوه وجوهات دا چې بین الاقوامی دنیا کې پاتې دي نو کتابونه دي دا حدیث کتابونه او صحیح کتابونه او صحیح حدیث په نور مجموعو کې دي خو د دې د مقبولیت په سبب دي اولنې علت دا چې صحیح بخاری چې کوم مقبولیت ورته رسیدلې ده په کومه مرتبه په دې کې پای ثلاثیات د ثلاثیات تعریف دار چې محدث دا حدیث پوری په دغه واسطه باندې حدیث حاصل شي د ثلاثیات نو هغه قسم په دې کې پای ثلاثیات او غټه خبرې په دې کې دا چې په کې ثلاثیاتو کې د امام بخاری رحمت الله علیه هغه استادان دي کې صفت هغه استادان دي چې هغه استادان د امام بخاری رحمت الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان سبحان الله هغه کې ولنه حدیث په جلد اول کې په صفحه نمبر 21 کې په سطر نمبر 20 کې کرخه
مکی بن ابراهیم امام بخاری وی حدثنا مکی بن ابراهیم او مکی بن ابراهیم سو دا لک حنفی د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه په 215 کې دی وفات او دا د امام بخاری رحمه الله علیه استاد د مشایخ په صحاح ستو کې د بخاری شریف د لوستلو علاوه په 500 کې په 5 کتابونو کې په دغه تعداد 22 تعداد سره ثلاثيات نه دي یو د مقبولیت مرتبه یې واحناف هم پوری او چې صوفي علماء واغې دې خبره تفصیل کوي چې نسخه بخاری باندې په خرکون کې خلک چې کوم دي او په مخر کې او زلیدنې نسخه دا نو هغه هم 22 ثلاثيات دي او باندې کې دا خبره دي چې 21 په امام ابو حنیفه شاګردان او د امام محمد بن اسماعیل بخاری مستحسن وګوره دې په اړه کې کړه امام ابو حنیفه رحمه الله دا یو شخصیت کې چې څو ګونه چت امام بخاری رحمه الله علیه محمد دا خبره مو برمالا کوم سړي د دې بیا د ویډیو نشي دا په محدث کې شوی 12,70,000 مسائل لري امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمه الله علیه فرمایي چې هر مسئله استند هغه مسله شرعي او شرعي مسلې ما خلق احاديث معلومه شو چې امام ابو حنیفه رحمه الله 12,70,000 احاديث غټو کتابونه او مسؤلونه د موجود دي ائمه او علماء راځي دا غلط خبره دیمه وجه د امام بخاری هغه خو بس په سمه د مقبولیت ذکر تراجم د ابواب چې څومره نو دا د پښپاله سکاله کې بخاری تیار کړل خو کوم بابونه چې دلته دا بابونه د یو ځای یو ټیم دی او څنګه ورځ او هغه د دوړو جهانو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه پریاض الجنه کې دغه تراجم د ابواب را نقل کړی دی په صحیح بخاری کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه چهره مبارک مخه ته بیا پریاض الجنه ابواب د بخاری لیکل شي او کوم عمل پکې وکړي شي نو دا به کوم حیث نو ځکه خدا د دې دوه وجونا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا صحیح بخاری چې کومه دا دې ته متبه دې ته بحث دې ته موقعیت وجه دا نه چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې په دې کې ځین دي واسه سره خدا به اعتقاد چې دا کوم سمي کوم او دا حدیث نه جمع کوم د دې د ابواب د تراجم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د چهره انور مبارک مخ کې لیکم دا په بین المللي دنیا کې مقبول او بیا دا تراجم د ابواب چې لیکل دي نو دې له یو حیثیت ورکړي د دعوی دا به د دعوی او په دغه باب کې چې کوم بیا د کوم حدیث او روایت را نقل کړي نو دا هغه به استدلال اخلي په خپل په دغه دعوا یعنی ترجمه الباب د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې دا د مستقله دعوا ده او دا هغه تعبیر ثبوت لپاره باندې چې کوم روایت دې ذکر کړي نو هغه د ثبوت لپاره نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتفاق او دا باب اخری باب په دې باندې خپل کتاب کړه او دا د هغه فرقې مخصوصي چې معتزله او جهميه دي باب باندې راځي چې تاسو وایي چې اعمال ختم اقوال ختم څومره اقوال او افعال د مکلفین دي نو دغه اقوال به د قیامت پر ورځ بدل دي دا د اقوال دي او افعال د مکلفین د دې ټول نشته او چې کله د اعراض دي نو نن په یقین او درمین د عقل په اعتبار کوي او تبت لري کې په بدن کې
ته به چې څومره لیک او یخني او ګرمي حرارت څومره سنټیګریډ او درجه حرارت په دې کې دا کوارس او استاد خوګواله معلومول د وینې شوګر ټوګه قطره د وینې بوالي او بیا د وزن دی او جسم دی په هغه کې چې کوم عرض دی خوګواله شوګر هغه معلومه نو دا د عقل په بنا باندې په قران او په حديث باندې رد کول دا ډېر لوی غټ جرم دی د الله دی نو اعمال یو کا اقوال دي دا به تللی کیږي د مکلفین او د دې لپاره بیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لګی باب قول الله تعالی ونضع الموازين القسط دا باب پدې وینا د الله جل جلاله کې دی پدې قول د الله تعالی کې دی الله قوله الحق دې پرده مستند دا الله چې څومره صفات او په حقیقت کې هم متعارف بالناس او دا پدې کې مشابهت نشته له مخکې كما يليق بشانه الله قول مخارج دې ذکر ګټي اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي مسلم حديث دا غفير كان في جنم جماع اعلان نبوت نو کړه واغې نه مخکې ما باندې صلوات والسلام نو پکاني کې لا سخفي بخبري کې قیامت نو بلا سخفي کې خبري مخارج دغه خلق په ظاهر د عقل باندې کلام هغه صوفي چې دا الله له مخارج ذکر نشي علي هغه د الله کلام